साउथ افریقی د چیمپئن ټرافي د پاره یو ډیر مضبوط سکواډ اعلان کړی دی. ډیر ښه کلاړیان پکې ورچولې دي. ساوث افریقا د چیمپئن ټرافي د پاره فیورټ هوم کې دی چې ځکه تیر شوي سو میچونو کې تیر شوي چې کم وان ډے میچز دي. خیر د پاکستان خلاف خو ډیر خراب پرفارمنس په وان ډے فارمیټ کې کړو، خو د ساوث افریقا د ټیم یو ډیر ښه کمبینیشن جوړ دی. په سکواډ کې کم کلاړیان ورچولې په هغه باندې تفصیلا خبره کوم. مکمل سکواډ سره هم شریک کوم. ساوث افریقا سره د پاکستان میچز نشته، کچره سیمی فائنل تک کوالیفای شونه کې د سیمی فائنل راشي ک پاکستان او ساوث افریقا کوالیفای شول، خو په پول کې ساوث افریقا په ګروپ کې پاکستان سره میچ نشته، افغانستان سره شته دی. راځي جی په سکواډ باندې نظر اچوجی. ټیمبا باوما د کپتان دی، ورپسې بیا ټونی ډیزورز د اوپنر بیټسمن دی، رسی وین ډرډوسن زبردست کھلاڑی آؤټسټینډینګ کھلاڑی خا، ورپسې بیا آیډن مارکرم زبردست کھلاڑی په میډل آرډر کې هم بیټینګ کول شي، اوپننګ هم کول شي. هنریچ کلاسن اس خبره د په قابلیت کې نشته دی. ډیوډ میلر دا وګوره د کم ټاپ کلاس د کھلاڑیان دي. بر اثر نه تاسو ګورئ ټونی ډیزورز نه پس ریسی وانډرډوسن مارکرم کلاسن میلر آؤټسټینډینګ کھلاڑیان دي. بیا خا مارکو جانسن د یو زبردست آل راونډر دی، ښه بیټینګ هم کوي او بالینګ هم زبردست بالینګ کوي. کګیسو رباډا ښه زبردست بالر دی، ښه ټیک ټاک بالر دی، ښه پیس ور سره هم شته دی او بیټسمنان هم په د باندې داسې کول او بیټینګ نشي کولی. کیشف مهاراج سپینر بالر دی او کنډیشن تاسو له معلومه ده ایشیا کنډیشن دی، د سپینرانو کنډیشن دی. نو کیشف مهاراج لونګي انګیډي فاست بالر، تبریز شمسی وسره یو بل سپینر بالر، خاص ټپس چې کوم دی یو ښه زبردست کھلاڑی دی، د میډل آرډر بیټسمن دی. سټبز نه علاوه ریان ریکلټن اوپنر بیټسمن دی او انریک نوکیا چې کوم دی آؤټسټینډینګ فاسٹ بالر دی. 145 148 150 140 پلس دی بالینګ کوي جنو کیا چې هر بیټسمن په د کولاو شاټ هم نشي واله، پیس باندې بیټسمن بیټ کول شي. نو په دې سکواډ باندې نظر واچوي جی. ښه زبردست پین ور سره هم شته دی، فاست بالینګ ور سره هم ښه زبردست دی. ګوره نوکیا فاست بالر لو ګورئ، بیا رباډا لو ګورئ، رباډا نه علاوه لونګي انګیډي سونه زبردست بالر دی. ښه په میډل آرډر کې دی بیټسمنان تاسو ګورئ، سټبز د میډل آرډر بیټسمن دی، ډیوډ میلر د میډل آرډر بیټسمن دی، کلاسن شو، مارکرم شو، دا پراشه کومه دا زبردست کھلاڑیان دی سره. نو تاسو په دې سکواډ باندې نظر واچوي او کمنټ وکړئ چې دا ساوث افریقا څومره زبردست سکواډ اناونس کړی دی او تاسو څه وایئ چې د ساوث افریقا ټیم به سیمی فائنل ته کوالیفای شي که نه. د پاکستان په پیچز باندې به دی ښه پرفارمنس ورکړي که نه. د افغانستان سره میچ دی، د انګلینډ سره میچ دی او استرالیا سره میچ دی. انګلینډ، افغانستان، ساوث افریقا او استرالیا دا په ګروپ بی کې دي چې په ګروپ بی کې مطلب ټف ټیمز دي. نو دای میچز چې کوم دی استرالیا سره میچ دی، انګلینډ سره میچ دی او افغانستان سره میچ دی. نو د میچ پوینټ اف ویو سره تاسو کمنټ وکړئ چې آیا دا ټیم به سیمی فائنل تک کوالیفای شي که نه چیمپئن ټرافي 2025. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.